نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو دا نن چې کومه ویډیو مونږ جوړو دا د سوره جاسیه په باره کې ده. سوره جاسیه په قرآن عظیم شان کې یو سورت دی چې دا هم په 15مه سپاره کې اخرنی سورت دی او دا ډیر افضل او بهتر سورت دی. دا سلور رکوګانې په دې کې دي، یعنی سلور رکوګانې په دې کې موجود دي. خو دغه انسان چې کله هم دا سوره جاسیه اولولي حدیث مبارک راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمایلی دي چې کوم انسان سوره جاسیه لولي نو الله جل جلاله به دغه انسان د قیامت په ورځ باندې د شرم او فردا دغه انسان وساتي. سبحان الله. د قیامت ورځ ډیره سخت ورځ ده، ډیره زیاته سخت ورځ ده او ډیره لوی ورځ ده. دا سه ورځ ده چې د هغې نه پس بیا شپه نه راځي په دغه ورځ باندې. دومره لویه ورځ ده، عظیم ورځ ده. او کوم انسان چې دا سوره جاسیه اولولي نو دغه انسان ته الله جل جلاله په دغه ورځ باندې دا عزت ورکي، دا شرافت ته ورکي چې دغه انسان د شرم او د حیا او د عزت هغه خیال وساتي. نو دغه انسان ته خدای پاک جل جلاله د شرم او حیا او فرده دغه انسان وساتي. دا څومره بهترینه خبره ده. د قیامت ورځ دا ډیره سخته ده. هر انسان به په خپلو خولو کې لت پت وي، څوک به چاته کتلی هم نشي. خو لیکن که دغه صورت باندې چا عمل کړی وي، دغه صورت چا لوستلی وي، نو الله جل جلاله به دغه انسان شرم او حیا وساتي، یعنی پرده به باندې الله جل جلاله رواچي. خدای پاک جل جلاله دی د ویلو توفیق را نصیب کی سره د عمله وما علینا الا البلاغ المبین.